السلام علیکم ملګرو. پرون عمر اکمل په لندن کې نواز شریف سره ملاقات کړي. تاسو له سایډ له تصویر ښکاري هم دا په لندن کې عمر اکمل نواز شریف سره ملاقات کړي. آیا عمر اکمل سیاست جوین کوي یا د خپل کرکټ شفارز د پاره نواز شریف سره ملو شوی یا ذاتی څه پرسنل مسایل ور سره ډیسکس کول؟ نو په دې باندې کمپلیټ خبره کو دی ویډیو کې مکمل حقیقت در سره ښکارا کوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ ځکه زموږ چې کوم قومي کرکټ ټیم دی نو مخکې په دې یو داسې سپیره هوا راغلی و چې ډیر زیات کلاړیان په فکسینګ کې انوالو شو. هغې نه پس بیا داسې هوا زموږ په دې قومي کرکټ ټیم باندې راغه چې هر کلاړي به سیاسي کس سره تعلق جوړولو لکه مسلم لیگ لکه وهاب ریاض. تاسو ګورئ دا ډیر ټایم نه د مسلم لیگ نون سړی دی، د مسلم لیگ نون سره ډیر ټایم نه تعلقات دي. نو داسې ډیر کلاړیانو چې هغه به د مسلم لیگ نون سره تعلقات نو چې کله به د هغه حکومت نو هغه کلاړي به خامخا په ټیم کې. اوس عمر اکمل خان چې کوم دی هغه ورغلی دی نواز شریف سره ملاقات د پاره او صرف د خپل کرکټ شفارز د پاره چې ما ټیم کې واپس ورواچوي. که تاسو لزه د فهیم اشرف حواله سره ویم نو فهیم اشرف هم اوس ایشیا کپ د پاره په اخرنی مومنت کې د سلیکټ کړل شو افغانستان سره سیریز د پاره ایشیا کپ د پاره چونکه د نمخ کې بل نوم او هغه نوم کټ کړل شو او د نوم ورواچول شو په اخرنی مومنت کې اخرنی غنټه کې چې د نوم ورواچول شوی د ایشیا کپ د پاره. نو دا فهیم اشرف چې کوم دی دا هم د مسلم لیگ نون سره دی. نو اوس عمر اکمل خان چې کوم دی هغه هم ورغلی دی نواز شریف سره دی لپاره ملاقات کړی دی چې ما ټیم ته دوباره بوځو چونکه ټیم ته داسې راتلل نه وي چې ته یو سیاسي کس سره تعلق جوړ کړي او به تا ټیم ته راولي. ټیم ته راتګ چې کوم دی هغه په پرفارمنس دی. پاکستان کرکټ بورډ لم پکار دی چې ولې تاسو څنګه یو کلاړي په سیاست باندې راولي ټیم له. خو خیر زموږ د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن چې کوم دی هغه په سیاست باندې راغلی دی، هغه سیاسي سړی دی. زموږ به کلاړیانو نه سګي لوکو پاکستان کرکټ ټیم د راتګ چې کوم دی دا په ټیلنټ باندې دا خو شکر دی په دې باندې وباسي چې زموږ د پښتانه څومره کلاړیان دا په ټیلنټ باندې ټیم له ورغلي دي. کني پښتون دی په ټیم کې اړو ساتي نه. خو شاهین افریدي تاسو ګورئ، فخر زمان تاسو ګورئ، محمد رضوان تاسو ګورئ، زمان خان، محمد وسیم جونیئر، محمد نواز، افتخار څومره هم پښتانه کلاړیان دي کنه دا په صرف او صرف په خپل ټیلنټ باندې د ټیم کې ځان لږه کتلې دي. کشر کرکټ له په سیاست باندې راتاو کنه نو دې کرکټ ټیم کې وټول د مسلم لیگ نون کسانو یو پکې د پیپل پارټي کسانو پښتنو کلاړیان له پکې ډیر کم چانس ملاويدو کشر دا په سیاست باندې و. نو د سیاست اوس عمر اکمل ډیر د شرم خبره ده چې تا په پاس کې ډیر ښه پرفارمنس کړی دی. خو هغه نه پس ګوره عمر اکمل ولې د ټیم نه لري شو. عمر اکمل له د بهر ملک هغه ټایم زمون کوچ دا کوچ نو عثمان ایر دی خو فارن کوچ هغه عمر اکمل لوي ته ډیر زیات غټ شوی او په فټنس باندې کار وکړه. نو عمر اکمل غوسه شو چې عمر اکمل ولا شرټ وي خو عمر اکمل لولي کم نه چې غټ شوی مو فلانه هغه سره خلو واله. نو هغه بیا هغه خلې په وجه باندې بیا د ټیم نه بهر شو او په فټنس باندې هم د ټیم نه بهر شوی. فټنس نه علاوه داسې ښه پرفارمنس هم د په ټیم کې نشته دی چې سړی و یا ورای ولای د ټیم قابل لکه که تاسو سروې وکړئ کنه او خلکو نه تاسو کوي چې عمر اکمل ټیم ته راولو کنه نو تاسو له 90-95% خلک وایي چې نه عمر اکمل ټیم ته مراولي او عمر اکمل چې ټیم ته راشي نو ته بر د لپاره سوک ډراپ کې سوک پر ټیم نه لري کې او د له چانس ورکې. ګوره زموږ نوې ټیلنټ چې کوم روان دی هم چانس غواړي کنه زموږ نوې چې کم کلاړیان دي انډر 19 لیول باندې یا د اسامه امیر اوس راغو یا طیب طاهر دی یا د نور هم د دنیا کلاړیان دي چې ډیر خخ کلاړیان دي. نو یې بس کوي به کرکټ نه کوي بس عمر اکمل بټې کوي چې ټول عمر به گیم کوي. عمر اکمل د کم سن نه گیم کول او هغه ټایم ښه پرفارمنس کړی په ټیم کې چې کله پرفارمنس ختم شي او کلاړي پرفارمنس نشي کولی نو دا ټیم کې زی ختم شي. ځکه دا د کلی د محلي ټیم نه دی چې پرفارمنس کېم نه نو په ټیم کې دا ګوره انټرنیشنل ټیم دی او تا په شاله د دنیا کې لاړیان دي نو له هم چانس ورکول پکاري کنه چې ته پرفارمنس نشي کولی خامخا د ټیم نه لري کېږي. نو عمر اکمل ځوان چې کم تل اوس نواز شریف سره ملاقات د پاره چې د غرنګ حکومت مراغو چې ما ټیم کې ورواچوي جی او حکومت خوشتم نه خیر د نواز شریف د حکومت خو الډي ختم شوی خو نگران حکومت ته خو بیا هم د لګ ډیر لاس رسیدو خو اوس چې کم کې اسونه په غي باندې جوړ شوی په مریم نواز او شهباز شریف باندې نو اوس مشکله ده چې عمر اکمل لدی په شفارز باندې ټیم تراشي. نو ډیر زیات مننه جی والسلام.